ځکه شیطان چې دوکه که نو داسې نه چې بل شیطان دی شیطان لره دوکه ابلیس چې مثال په طور د الله پاک حکم نه منه خلاف ورزي وکړله داسې خو نو چې د لپاره بل شیطان و ځکه که چېرې مثال په طور دی شیطان لپاره بل شیطان شي نو بل شیطان لپاره بیا بل شیطان او بیا بل شیطان لره بل شیطان خو نه شیطان هم چې مطلب دا چې دوکه کړی هغه خپل نفس دوکه کړ ځکه انا خیر منه شیطان سویل چې زه آدم علیه السلام نه ابلیس ویل چې زه بهتر یم زه د اوره پیدا کړم دی د خاورې پیدا کړی ده د انسان د مسلمان دو دشمنان دي یو نفس ده یو شیطان ده شیطان په کلمه باندې په ذکر باندې تختی اما نفس چې دا نه تختی ولې دا نفس تا په یو حالت کې نه پریږدي حاجی امداد الله مکی رحمت الله علیه فرمایي چې نه د دشمن نه یریږم نه د شیطان نه یریږم هیڅ چا هم نه یریږم یوازې د خپل نفس نه زه یریږم ولې د نفس په دوکو باندې هېڅوک نه پوهېږي نفس انسان سره په هر ځای کې کچېرې مثال په طور ته مانځه ته ودرېږي تا ته به نفس یوه ګناه راولي بله ګناه بله ګناه ته به دا وایې چې دا نفس ولې څه کار کوي قرآن کریم کې الله پاک فرمایي واقعه د یوسف علیه السلام کې څه فرمایي ان النفس لاماره بالسوء الله پاک فرمایي یقینا نفس چې دا حکم کوونکې ده په بدکارۍ باندې د هر چا نفس که مثال په طور دا زنانه یو که نارینه یي که دی بزرګ یو که دی غیر بزرګ که دی مولایي که دی حافظ که دی امي که مولا که هر ډلې نه وي د ده دا نفس چې دی مطلب شپه او ورځ امر کوي په بدو کارونو بدو کردارونو باندې په مانځه کې هم دا کوي که په جومات کې هم دا حکم درته د بدو کارونو بدو اعمالو کوي تر دې حده پورې که ته روژه کې هم د بدو کارونو ته امر کوي ولې ته سوچ وکړه کله کله په لار روانې کمپیوټري سیسټم باندې ستا هر څه روان دي سوچ ته د کله یوه ګناه راځي کله یو دروغ راځي کله بل کله کله انسان ناامید شي چې یاله زه مسلمان یم روژهدار یم یا جماعت کې یا په مانځه باندې یا تلاوت کوم او بیا هم راته د ګناه شوق راځي د ګناه حکم په نفس کې راځي خو علما دا وایي چې دا بد صفت نه ده ځکه یو حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه السلام د صحابي راځي صلی الله علیه وسلم ورته د الله پیغمبره په زړه باندې مې داسې یو خبرې مې نفس کې راځي چې زه په خولې باندې نشم کولی پیغمبر علیه السلام دا خبره ورته درې ځلې تکرارې چې آیا رښتیا ستا په دې نفس کې په دې زړه کې داسې خبر راځي چې ته په خولې نشې ویلی صحابي ورته او پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ستا د ایمان تصدیق کې دا خبره ځکه شیطان هغه ځای ته نه ځي چې کم ځای کې مثال په طور ایمان او نیک عملي نه وي هغه ځای ته ځي چې کم ځای کې ایمان پروت وي ولې معلوم واقعه ده کافر مسلمان سره دوستانه وي نو دا مسلمان کافر ته دعوت د اسلام ورکي او چې کله هغه اسلام وروړي مسلمانېږي نو بیا دا کافر چې مسلمان شو دی مسلمان ته چې مخکې د اسلام نه ما ګناه ته زړه نه کېدل نامحرمو ته کتلو ته مې زړه نه کېدل اما اوس مې چې ایمان راوړی دی ګناهونو ته مې ډېر زیات زړه کېږي نو ځکه هلته ایمان راغی نو پیغمبر علیه السلام صحابي ته فرمایي وی چې غل هغه ځای ته ورځي چېرته سونه وي چېرته قیمتي شی پروت وي نه ورځي کنډراتو ته نو شیطان هم ځکه داسې وسوسه تا ته زړه کې راوړي دا نفس کې پیدا کوي چې هغه مطلب تا په نفس کې ایمان ده دا د یو سړی نه وي چې زه مثال په طور نیک ما عبادت کوونکی ما ښه ما او زما زړه کې ګناهونه راځي نه دا ګناهونه راتلل دا څه بده خبره نه ده ګناهونه کول بده خبره ده چې ګناهونه راځي مطلب دا شو چې تا ته امتحان مخې ته راغی چې دروغ ووایه فلم وګوره کنځلې وکړه غیبت وکړه فضول اعمال وکړه نو چې کله زړه کې وسوسه راغله نفس درته مخې ته راوړه نو په دې وخت کې امتحان مخې ته راغی نو چې امتحان راغی چې آیا د الله حکم منې نیک او که کې او چې نیک الله تعالی ته بې قریب شوي
او مقصد دا چې په دې امتحان کې پاس شوي الله پاک به د اجر او بدله او ثواب درکړي ځکه نفس دومره ناکاره شی ده کچیر مثال په تور خمونځونو کې خط تلاوتونو کې نفس درته دا چې وګوره په دې کورنۍ کې ته ډېر ښه ښځه ته ډېره ښه ښځه ته ډېر ښه سړی ګوره ته مونځونه کې بله خو مونځونه نه کوي ته تلاوت کې بله خو تلاوت نه کوي دا نفس په دې وخت کې هم تا غر کوي ځکه دې غر کوي چې تا کې تکبر را پیدا کړي نفس داسې او ناکاره شي چا سره چې ښه کې دا نفس درته چې وګوره ته څومره ښه سړی یا ته څومره ښه ښځې د خلکو سره ښه کې ګاونډیانو سره ښه کې نفس درته دا وسوسه راوړي په دې باندې مطلب تا نه ریا را بهر شي سمعت کول را بهر شي مطلب بیا بل ته ور زده سخیم یا ریا پکې کې لاړه هغه حدیث مبارک شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ریا چې دا هم دا شرک ده نو نفس په یو حالت کې انسان نه پریږدي په مانځه کې د نه پریږدي په تلاوت کې د نه پریږدي په یو حالت کې د نه پریږدي خدا نفس خپل حکمونه کوي پتا باندې د ګناهونو او چې کله مثال په تور اعوذ بالله و بسم الله و اگر چې شیطان په دې تخت خدا نفس بیا نه تختی او چې کله چې تا کې نیک عمل ډیر زیات وي اغستان نفس په نیک اعمال باندې مطلب عادت شي نو دا د بد اعمال امر هغه کې واپس کوي ځکه ابتدا د نفس دا اماره وي په بد باندې حکم کوي بیا د نو ورستو د نفس دا مطلب دا چې د دې بد اعمال او حکم اول نفس کې جدا او کدا پس د اغنا بیا د نفس لوامه شي لوامه ته وي چې کله لږ بد کار دی کی بد خبره دی کی ځان سره سوچي ګوره منزل ته دی ګوره د بد کار ته څومره غلطه ده ته بیا لوامه وي دا ډیر ښه نفس ده چې په بد خبره باندې په کنزل باندې تا نفس تا ملامت کوي لوامه چې د ابتدا د ولایت د بزرګۍ ده ځکه لوامه څه مطلب ځان ملامت کول په ګناه باندې خیبهمانتیا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان ندم توبه بیمانتیا د یو توبه ده دا دویمه درجه د نفس ده بیا ورپسې دا نفس د انسان د زنانه د نارینه د شي چاول خاماري په بدو حکم کوي چې د نیک عملو کې دا به لوامه شي هر وخت ځان ملامت کوي ګوره موږ دې بیٹې مو کو غلط دی وکړه بد دی وکړل یا تهجد در نه پاتې شو بد دی وکړ نو دی لوامه نه بیا د بزرګي اوله درجه ده بیا مطمئن نشي بغیر د موږ نو ته ژوند خوان نور کوي بغیر د ذکر نو ته خبره خوان نور کوي بغیر د تلاوت نو ورته خبره ناس ته ولاړه خوان نور کوي او دا ښکاری بیا د زنانه د نارینه دا سوچ کوي چې مانه سورک شي وي دته به ویل شي نفس مطمئنه نو اول درجه د نفس د هغه اماره د شپه ورځ په انسان بنده باندې حکم دی بد اعمالو کې بد کارونو کې نو شیطانان اگر که مثال په تور تړل شوی دي خدا نفس د شیطان سره دومره یارانه کړی دا چې د په بد اعمالو باندې ولی نفس سره مقابله ډیره زیاته سخته ده ولی نفس د کور دشمن ده شیطان چې په بهر د وسوسه چې اعوذ بالله دی ویل هغه در نه تختی او دا نفس چې دا مقصد په کور کې دننه دشمن نه دنه خو خلاصي دي نه دنه بس څنګه خلاصي نه په بسم الله ته خلاصي نه په اعوذ بالله ته خلاصي نه په ذکر ته خلاصي نفس سره مقابله ډیره زیاته سخته ده دروجه ول ډیر ثواب لري عاجزي کول ول ډیر ثواب لري تقوا ول ډیر زیات ثواب لري ځکه د نفس سره مقابله کول نفس درته ګناو کتی مکو نو تقوا شو ډیر ثواب لري نفس درته ځان او چته غنته نه زه ډیر ټیټه مو مطلب دا چې کمزور ای ماجزي کې دا ډیر ثواب لري نفس درته یو خروس کا او تور دته چې زه نه خورم نسکم خدای حکم ده روزه شو نه روزه خو مطلب مقابله د نفس سره دا ځکه دا ډیر زیات ثواب لري دا هم دی وجنه اخلاق ثواب ډیر ثواب لري ولی وجه علما دا ذکر کوي چې اخلاقو کې نفس سره مقابله کول د بل عزت کول ځان او چت ګړن هغه سره ښېګڼه کول دا نفس سره تقابو کوي چې دا نفس سره مقابله شنو ښه اخلاق ډیر زیات ثواب لري وجه سره چې نفس سره دا مقابله کول دي نو چې کله هغه د شیطانان تل شوي دي خو دومره ده چې د دې دا نفس په هغه ګناهونو باندې عادت شوې ده هغه سره ملګرتیا دغه نفس ورته دا حکم کوي پنځم خصوصیت دا پیغمبر علیه السلام فرمایي ويغفر لهم في آخر ليله
په اخر شپه باندې دی امت ته الله تعالی بخنه کوي نو د اخر شپه چې د شپې بخنه کی نو سوچ ته دا راځي چې دا به د ليله القدر شپې ځکه صحابه کرام ته تاسو کې اې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اهي ليله القدر آیا دا اهي ليله القدر اې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا به ليله القدر شپې چې بدی باندې بخنه کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله یقینا لیکن دومره دا چې عامل عمل کوون کې دیاړي مار مزدورکار د لپاره د بدل هغه وخت ورکول شي چې کله دیاړي خپل ختم کی نو دی لپاره وروجه حکم شوی د روجه حکم دی پورا ک نو دی ته زکا بدله په دغه شپه باندې د اختر په شپه باندې اخري شپه باندې الله پاک دی امت الله تعالی بخنه کوي نو دغه خصوصیات مخکینو امتونو لرنو چې مخکینو امتونو د روزدارو بدبوی د خلی الله پاک باندې د مشک به نگران و نه یا مثال په تور چې د مخکینو امتونو روزدار لپاره مقصد دا کبانو به بخنه غوښتل نه مخکینو امتونو لپاره مقصد جنت به خسته کول شو نه دا غیره به شیطانان تړل شو نه هغه لپاره بخنه په اخر شپه کېدل نه هغه یوازې خصوصیت د دې امت ده نو موږ تاسو به د غفلت انکو چې زمونږ بدبوی الله ته ګرانه ده د الله احکام ټول مطلب دا پزیر وړو چې الله پاک مطلب دا چې دغه د سمندر کبان دومره تابع کړي چې موږ ته بخنه غواړي نو موږ د موږ ګناهونو ځان بچو ځان خپل مطلب دا ځان لپاره بخنه وړو استغفار وایي همدارنګه چې موږ لپاره جنت خسته کولای شي موږ ځان د جنت لایق وګرځو همدارنګه چې شیطانان موږ نه تړلی شي موږ مطلب د شیطان کم کردار دغه باندې عملونه کو او چې موږ لپاره اخري شپه باندې د بخنې ذریعہ ګرځول کیږي نو مطلب اخري شپه باندې بخنه کی موږ به د هغه ذرایع اعمالو کو چې موږ لپاره د بخنې ذریعہ وي نو الله تعالی دې بده خبر موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي یا الله دا روزه په خیر او په خوشحالي په عافیت سره سره ورسول کی په دې کې خسته د تراو د روزو نیولو د منځونو د عبادتونو تسبیحات دا توفیق زموږ نصیب وګرځول کی یا الله دې روزي څومره خیرونه دي برکتونه دي اجرونه دي ثوابونه دي د ورځې او د شپې د تراویح د ليله القدر شپې د اختر د شپې د اختر د ورځې یا الله زموږ ټول د نصیب وګرځولای کی لکه څنګه حدیث مبارک کې راځي روزي سره سره د صفا شي لکه مور نه وسیږي یا الله دې ګناهونه موږ داسې صفا وګرځولای کی یا الله ګناهونه موږ صفا کی نیک عمل توفیق را نصیب کی دریا د نه قبول عبادتونه په امان کو ساتل کی یا الله د هر قسم شرمندگی رسوایی به برنامه نه په امان کی یا الله موږ نیکان کې زموږ بیبیانې زموږ ورونه خويند دوستان کله محل ټول نیکان صالحان وګرځولای کی په دې کلی باندې د حیا او د عزت صادر پور ولرلې کی دا کله محل جنگ جګړه اختلافاتونه په امان کو ساتل کی دا هر قسمه به شرمې به برنامه نه په امان کو ساتل کی څومره اعمال کو الله په خپل دربار قبول منظور کی نیک عمل توفیق زموږ د ټولو نصیب کی نناس او راغلو څومره پزله باندې جهیز ارمانونه یا الله د غیبونو ته پوره وګرځولای کی د ټول ارمانونه یا الله پوره وګرځولای کی پورانی بهرنی مشکلات د غیبونه یا الله پوره کی د انسو د جن شر نمو ساتي زمون شر نو ساتي د اخر زمانه د شرونو د فتنو په امان کی د حلال رزق اسباب زمون د ټول یا الله برابر کی د حرام نام په امان کی د مخلوق د در محتاجین په امان کی یا الله دا کما و بیت او بیماریان پیدا شوی یا الله څومره مسلمانان په مبتلا دي الله شفا ورته ورکی څوک د وفات مرګ د شهادت کی څوک د ساتلی الله سره زمون دغه سمرونه په امان کو ساتل کی اخر خاتمه په ایمان نصیب کی او د ځن خدانه په خدای کلمه جاری لا اله الا الله